عبدالمطلب په دغه زمانه کې د مکې مکرمې غټ سردارو او د حرم شریف د کعبې متولیو منتظمو. نو 2 کاله عبدالمطلب د نبی علیه السلام نیکه د نبی علیه السلام تربیت وکړه او عبدالمطلب د انوسې یتیمو وریم نو پلاریم نو او د شپږو کالو نو ډېر زیات محبت به ورسره کولو، مینه به کوله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خیال به ساتلو. د بیت الله شریف د دیوال سره به هر ورځ د عبدالمطلب دپاره یو خصوصي مسند جوړېده د ناستې دپاره او هېڅ چاته په دغه ځای کې د ناستې اجازت به نه و. غاړو غاړو ته به خلک ناست و او عبدالمطلب به په خپل مسند باندې منځ کې ناست و. نبی علیه السلام عمر خو 6 کاله پوره شوی دی به اکثر راغه او د عبدالمطلب د خپل لیکه په خوا کې به کېناسته، ترونو او نورو خلکو به راونیولو منع کولو به، لیکن عبدالمطلب ورته وی ده ته به څه نه وایي، راضي دی او زما سره به ناست دي او الله جل جلاله با زما دین وسیته ناشنا مقام او شان ورکی. د ځان سره به کېنولو، لاس به پې راواچولو، په مینه او په محبت به یې ورته کتل، خوشحالېدو به او اکثر به چې کوم کار نه کېدو نو نبی علیه السلام به ورپسې اورېږه، الله پاک به د هغوی د برکته هغه کار وکړه. یو ځلې د عبدالمطلب یو قیمتي اوښ بې درکه شوی و، ورک شوی و، نو نبی علیه السلام یې د هغې په تلاش پسې لېږلی و. هغه وخت یې که لیټ شه د عبدالمطلب ډېر زیات پریشان و او د پریشانۍ په حالت کې به یې ژړل هم او د عربي اشعار به هم وي او په هغه اشعارو کې به الله ته سوال او زاری کوله چې زما دا نوسې ما ته واپس را پیدا که رایوله. اوښ ته نه بیا هېر شو. نو بیا یو وخت کې نبی علیه السلام را روانو او هغه اوښ هم د موهر نه نیولی و. عبدالمطلب ډېر زیات خوشحاله شه. نبی علیه السلام یې ځان ته راجوخت کړ او د دې واقعې نه بعد بیا عبدالمطلب وی چې بچیه د نن نه پس به زه تا چېرته هم د ځان نه نه جدا کومه، نه به دې بېلومه. چې کله د نبی علیه السلام عمر مبارک 8 کالو ته ورسېده نو بیا یې نیکه عبدالمطلب هغه هم وفات شو. پلار یې وفات، مور یې وفات، د مور او د پلار نه بعد بیا نیکه هغه هم وفات او دا ټول په رکوټوالي بچپن کې. چې کله عبدالمطلب وفات کېده یو قول دی عمر 2 کاله، یو روایت دی 15 کاله، یو روایت دی 95 او یو روایت کې راځي 110 سال او یو قول به کې د مؤرخینو دا دی د عبدالمطلب د وفات په وخت کې د هغه عمر 120 سال ته رسېدلی.